أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورہ ال عمران 137 نمبر آیات تے مسئلہ د انفاق ذکر کولا زورنا و اغچال را چغی بخل کئی او د مال پمینه کی دومره وردوب شي چې هغه د سود په طریقه باندې مال حاصلوي. او بیا د متقیانو صفاتونه ذکر کړو. د دې زینا د دنیا یره ذکر کړي چې الله وی چې تاسو د ګناهونو نه را ګرځئ او دارنګه چې کوم دینو سودی معاملات کوي ګوره تاسو نمکیم څه طریقې د عذاب تیری شوي دي. بعض قومونو ته ما عذاب ورکړی دی ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې د دروغجنو انجام څه شو. ترغیب ال القرآن ذکر کې چې دا د خلکو د پاره بیان دی، هدایت دی، نصیحت دی. سستی مکوئ، خفه کېږئ مه، غمجن کېږئ مه، تاسو اوچت خلک یئ. که چېرې تاسو مؤمنان یئ. د احد واقعې طرف ته اشاره کوي چې تاسو ته تکلیف ورسېده نو په بدر کې تاسو تکلیف رسولی و او دا خو ورځې دي موږ یې اړو راړو د خلکو ترمنځ. یو خدا ده چې دا کله به یو ګټي کله بلو او دویم د هغې علتونه ذکر کوي چې په احد کې شکست یو خو د دې لپاره راغلی چې دا الله وایي موږ دا ورځې اړو راړو. دویم چې الله صحیح مؤمنان هغه جدا کړي. او دریم علت اداري چې تاسو نه الله شهیدان واخلي. او بل علت اداري چې مؤمنان الله صفا کړي. او بل دا چې کافران الله مټاو کړي او ختمي. بلدار چې دا امتحانو او بغیر امتحان نه جنت تسلل دا ناممکن دی. ځکه الله رب العالمین به کاره کوټه معلوموي، مجاهدین او مضبوط خلق به معلوموي، جدا کوي دی. او بل دارا بل علت داره چې خیر دی کنه چې تاسو په مرګ راغی شهیدان وشو ځکه تاسو عمر غوښتلو تاسو ولیدو ورته مکتل الله رب العالمین د تفسرګو باندې مرګ هغه وښودلو. نو الله رب العالمین ذکر فرمایي قد خلت من قبلكم سنن یقینا تیر شوي دي مخکې ستاسو نه سنن طریقې د عذاب. سنن مراد طریقې د عذاب دي چې الله رب العالمین بعض قومونو له عذابونه ورکړي دي. نو کته وای دا چرته دی وی تاسو په لار دی وګرځي په ځمکه کې د ځمکې نه مراد بیا یا د ځمکه ده. دا عمل وګورئ سفر وکړئ ځکه الاسفار تورث الاعتبار. علما وایي سفر سره عبرت چې کوم ځانو څه کېږي هغه حاصلي. علامه نشابوري غالبا ذکر کوي چې الاسفار تورث الاعتبار
سفرونو سره عبرت پیدا کیږي، عبرت پیدا کوي او دارنګه چې کوم دینو سړی قسم حالات ګوري. الله وی تفسیرو په لار دی زمکه کې وګرځي او وی نه چې کوم قومونه الله تبا کړی دی داغه کلی موجود دی، داغه علاقه موجود دی، هغه فقوانی کندرات داغه موجود دي. نو تفسیرو په لار یو مطلب دار یاد آدا چې د ارض او د زمکه نه مراد زمکه د تاریخ تا تاریخ وګورئ، د تاریخ پاڼه واړوي متاسو معلومات شي. یاد رایم ادا د ارض نه مراد ارض د قران ده، د قران زمکه ده چې قران وګورئ کنه. عادیان الله تبا کړی دي، سمودیان تبا کړی دي، دارنګه قوم لوط، قوم شعیب او داسې نور قومونه د نوح علیه السلام قوم، دا ټول الله رب العالمین څه دی هغه تبا کړی دي. فانظروا وګورئ کیف کان عاقبۃ المکذبین، څرنګه شو انجام د دروژنو. هذا بیان للناس، دا دې بیان د پاره د خلکو، دا خبره خلکو ته واضحه کوي. بیان څه ته وایي؟ بیان وضاحت ته وایي کنه، چې سړی ته خبره واضح شي، ښکار شي ورته، نو دې ته بیان وایي. نو قرآنم واضح خبره کړې ده او څه ګرد مرد په نه دی پرېښې، او پیغمبر تم الله رب العالمین وایي چې واضح بیان کا فصدع بما تؤمر. سورہ ہود کې راځي فصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلین. الله وی صاف صفا بیان وکړه. شیشه ماتول، شیشه ماتېدل دې ته څه وایي؟ صدع وایي. نو شیشم چې را پرېوځي نو ټوله جدا جدا لاړ شي. نو دغه څه مطلب دی چې الله وی واضح خبرې وکړه. یاد ده چې استعل باطل علی الحق، دا باطل چې دی نو د حق په بیان باندې جدا جدا کا چې باطل څه شي جدا جدا شي. خوش نو هاذا بیان للناس، دا دی بیان د پاره د خلکو، وهدن او هدایت دی، وموعظة للمتقین او نصیحت دی د پاره د متقیانو. ولا تهینوا، سستی مکوئ، ترغیب الی الجهاد دی چې ګوره سستی مکوه، هسې نه چې د کافر نه ویریږي او سستی در کې راشي. خفه کېږم نو حالات به راځي. هون هغه سستی ته وایي. او بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په علاماتو کې او قیامت ته نږدې او حالات داسې به هم تاسو راځي چې دا د کافرو قومونه به ستاسو خلاف یو بل ته دعوت داسې ورکوي لکه څنګه چې سړی دسترخوان وغوړوي او خلکو ته وایي راځئ لکه خوراک کوئ، خلک راغلي که نه. دقسې به نبی علیہ السلام وایي ستاسو خلاف به د مسلمان خلاف به دا کافر را بللی شي چې راشئ لکه اوس مسلمانان دي او خورئ یې ختموئ یې. صحابو ته پوښتنه وکړه، هغې ته دا خبره ډېره ناشنا ښکاري. ولې؟ هغې خو اسود الغابه که نه د ځنګل زمري و، نو زمري ته چې داسې ووایې که نه چې تاسو به دا خلک سرونه وایي، نو زمری به دا خبره ډېره ناشنا ګڼي چې ښه زه خو باچا یم، په بهادرۍ کې زه څه یم مشهور یم. خبره پوه شي. دا علما د تشبیه مثال ذکر کوي، وایي زید کالاسد، زید په شان د چا دی؟ د زمري دی. تشبیه د چا سره ورکوي؟ د زمري سره. مطلب او دا تشبیه چې ده نو دا وجه د شي څه ده؟ هغه شجاعت دی او بهادري ده. پته ولګېده چې دا زمری په ټولو کې څه دی؟
بهادر دی. نو صحابه په ټولو کې بهادر خلک دي، د کاغذ مریو. نو هغه وی د الله پیغمبر اول موږ به کم یو، ځکه به دا خلک زمون خلاف را بللی شي او داسې به پورې لکه دسترخوان باندې سړی خوراک کوي. نبی علیہ السلام نه کم به نه ډېر به. نو بیا وجه څه ده؟ نبی علیہ السلام یې بوس به ولکنکم غصاء کغصاء السیل، مسند احمد کې روایت دی. تاسو به داسې خس و خشاک یئ لکه سیلاب چې خس و خشاک او دا چخ چې مخ چې راغستې وړي، داسې به تاسو یې. نبی علیہ السلام دا به څنګه دي؟ صحابه وایي دا به څنګه چې دي؟ نبی علیہ السلام وایي تاسو نه به دا خس و خشاک ولې جوړېږي؟ دا اوسني مسلمانان یادوي. وی دا غي وجه دا ده چې تاسو کې به دوه صفاتونه راشي. یو صفات تاسو کې به وهن راشي. صحابه وی چې دا وهن څه شی دی؟ نبی علیہ السلام وی حب الدنیا و کراهیت الموت، د دنیا سره به محبت کوي او مرګ به بد ګڼئ. د مرګ نه به یری. صحیح ده؟ د دنیا سره به محبتي او مرګ به بد ګڼئ. نو ځکه به تاسو چې کوم دی نو څه دی؟ خلک به ستاسو خلاف را بلل کوي. د دې وجې نه الله وایي ولا تهینوا، ګورې ځان کې دغه شی پیدا نه کوي چې د دنیا سره مینه کوئ او دارنګې مرګ بد ګڼئ. ولا تهینوا، سستي مه کوئ. ولا تحزنوا، مه غمجن کېږئ. ولا تحزنوا، خفه کېږئ مه، غمجن کېږئ مه. وانتم الاعلون، او تاسو اوچت یئ، تاسو اوچت یئ. اعلون یو مطلب دا دی چې تاسو اوچت یئ ځکه تاسو سره څوک دی؟ الله دی. مسلمان سره څوک دی؟ الله دی. غالبا مخکې موږ ویلو که نه چې په احد کې اوازونه کړي وو ابو سفیان لا مسلمان نه و. اوازونه کړي وو چې کله مسلمانانو ته وقتي شکست وشو نو یو आवाज دا وکړ ویل فیکم محمد، تاسو کې محمد رسول الله شتا؟ نبی رسول الله جواب ورکړ وی ابیکم ابن ابي قحافه، ابو بکر شتا؟ وی جواب ورکړ وی ابیکم عمر ابن خطاب ابن الخطاب شتا؟ نبی رسول الله جواب ورکړ. ناغي خوشاله شو چې جوړه رسر سړیم تی وړي. ناغي د خوشالۍ نه یو आवाज وکړ ویل اولو هبل، اولو هبل، هبل غټلې رینا کامیابی. هبل داګه د بابا نومو، د بوت نومو، ویل غټلې رینا. نبی رسول الله اوس په شرکی आवाज وکړ، و جواب ورکړي. ویل څه ورته وایو؟ ویل ورته وایي چې الله اعلی و اجل هبل بدی سیمنا. الله څه دی؟ اوچت دی. وانتم الاعلون، تاسو اوچت دی ځکه تاسو رسول دی الله دی. بے آواز وکړه ویل انا العزا ولا عزا لکم، زمونږه عزا بشته دی او ستاسو نشته. بیم پکې که نه کوم ځای باندې کې باباګانې نو باندې کې ابۍ پوه شوې. وایي زمونږه عزا بشته دی او ستاسو نشته. نبی علیہ السلام جواب ورکړي دې د شرک کلمه وویله. هویسو ورته وایي، ورته وایي چې لنا المولا ولا مولا لکم، زمونږ مددګار شته او ستاسو نشته. دا دغه شی بیا ودیو اواز وکړي بیا ودیو حال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ راوته او تشهود سره ماتو د چا علاقې ته ورغی. یو بدمعشو داغه علاقې ته ورغی او داغه علاقه باندې پابندي وه چې اندر جانا منع ہے، داخله ممنوع لیکلی کنه، داخله ممنوع کانټه تارې لګولې او باز سړی داسې په خپل ځمکه باندې د پښتنو متل کوي د مرغۍ پرم کې نه پرېږدي. دې څه کنه دا د مرغۍ پر کنایه ده د دې نه چې څوک خپل پټي نه پرېږدي کنه. نو مرغۍ خو څه نشي رامنې کولی، خو مطلب یې دا دی چې کنه
ناغا سلی دی نو نبی علیہ السلام ته پته نه و چې دا علاقه ممنوعه ده. نبی علیہ السلام ته شهادت مات کړ چې واپس را روان دي. نو سلی راغی څه ته څوک چې زما په علاقه باندې ګرځي هغه ورته زه محمد رسول الله یم. ښه هغه څه چې نوې نوې خبرې کې دې شو مغه وایي تاسو باندې نوې لګي نو ها پښتانه وایي ته ما په ځمکه غوښتې او خدای په اسمان راکړي که په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړي. صحیح ده ته هم په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړي. ویل مالا به په پرزولو راځي. پیغمبر علیہ السلام او چرته پرزول بعضې وخت کې به د بې شرم سره بیا څه کې ځان سمی نو خیال لرې هوی صحیح ده چې ستا ارمان دی راځه دا ارمان هم دې پوره کړو. عقاید محترم وایي پتونی ورته وټپه صحیح ده چې راځه را میدان ته کېږه چې ورل ناغه آواز وکړه او زاو بل او بل او بل ته کنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज ته یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم اے جمد ذاتا چلون کیا د نظام لا الہ الا انت نشتر طاقت ور کون کیا مگر تئی نو تا ته فریاد کوما دلوی بلا سره مقابله ده. ځکه علماء لیکلي دي چې هغه پهلوانو او داسې پهلوانو چې هغه په یو کس باندې 10 کسان را غورځول. صحیح ده ګرانه ده کسانو راځو فریاد یې هلته کې وکړه الله به بېغمه شه به خوږېږي. صحیح ده نو اوچته که سر لو را اخلاصه که ځمکې ته او هغه به فرمایل وایي په دې سینه باندې ولدا دا کونډې ورکې خودا وایي شاده ولګېده که نه هغه ته لاو جو لګېده او جوړې زما خدایانو دیدي زما आवाज یې نه دی اورېدلی جوړې زما आवाज ورته نه دی رسېدلی زما आवाज یې لا نه دی اورېدلی نه دی ورته رسېدلی. یو ځل به بیا راځي یو مضبوط پهلواني او یو کمزوري که نه مضبوط پهلوان شي که نه د هغه په ځان یقیني چې دی که ماله 100 پیرې راځي نو 100 پیرې به اکدمه پوهېږې که نه او یو هغه کمزوري هغه یو ځل په وسو باندې راوغورځوي نو دوباره بیا نه تیاري. صحیح ده نبی علیہ السلام نے صحیح ده ٹھیک ده نو دې وجه حدیث کې راځي که نه وایي نبی علیہ السلام وایي زما سره شیطان په یو لار دي او عمر ته وایي چې په کومه لار روان نو شیطان لارې بدلوي. دې نه معلومیږي چې عمر جوړې د رسول الله نه بهتر دی. څه دې خیال دی نه هغه ځای کې علما توجیه کوي چې پهلوان ته دوه قسمه دي یو زورور دی یو کمزوری دی. شیطان ته پته وه چې رسول الله پهلوان دی او زورور پهلوان دی چانس یې هم راکوي چانس راکوي زر مې نه 60 ډاله نه ماتوي نو وایي به چې د خیر دی بیا به راشي. صحیح ده او یو عمر پهلوان وو خو د رسول الله مقابله کې خو کمزوری پهلوان و که نه خبرې ته وږده ګورې اردو ما ورې که نه خیال دی کمزور پهلوانو د رسول الله مقابله کې نور څه لوی سړی و. شیطان ته پته وه که د یو ځل ګیر کړمه که نه او یو ځل دله په ګوتو ورلم نو سټ مې ماتی پرېږدې مې نه بغیر مرګه. نبی علیہ السلام میں بیا راشه بیا وره نو بیا یې اسمان له دغه لچوت که سر له بیا یې ځمکې له څه که کېښودلو دا دې ولګېده ویلا نه چې یو ځل به بیا راځي جوړې زما د اودید بیا اورې خبرې نه ده اورېدلې نو په درېیم ځل بیا راشه نو بیا یې کېښوده. عجیبه کار دی زه خو چا نیمه ایښودې خو پته نه لګېږي دا تا کې څه کمال دی. وایي ما به ایمان راوړو خو خلک به وایي چې د فرضولو د وجې نه یې څه راوړو
غیرتیان خود بلا زامن کنه ما ته نه منلا ما ته نه منلا درې ځله راو ورځه په پښتنو یو خبره کوله مناسب نه ده کنه درې ځله فری وای کنه پوښې هنو درې ځله راو ورځه خو بیا یې ما ته نه منلا هغه ول ایمان نه راوړو خو خلک و چې د فرضونو د وجې نه سره راوړو ایمان راوړو به ول دیش ګړې په انعام کې ورکولې نبی له سلام نه دې لپاره نیم راغلی ما خپل مقصد الله او سستی مکوي وان تم لالاونا تاسو چتیای زکات تاسو را الله دې وان تم لالاونا تاسو چتیای زکات تاسو جنتیان یې او جنت چرته ده برچ قرآن وی چن عرضها کا عرض السما لنوال به د لنوال د اسمان او د زمکه عمره نو پلنواله ذکر کړه دی او غدواله نه دی ذکر کړه او غدواله عموما د پلنواله نسی چا ته پوسوګه چې د اسمان او د زمکه عمره جنت شو دا جهنم چرته دی نبی رسول الله چې شپه راشي نو ورځ چیرته دی اجرز راشي نو شپه چیرته لاړی دا د الله قادر دی د الله ر جنت بره دی جهنم چرته دی کته الله اکبر کبیره نو فرمایي چې تاسو چې خلک ان کوم مؤمنین یا ځکه چې تاسو مؤمنان یې کچری تاسو مؤمنان یې یا ان په معنا د ایز دی ځکه چې تاسو مؤمنان نو تاسو وجد یا کچری یې تاسو مؤمنان نو وجد یې او که ایمان د پکینی بیا بلان دی څنګه شي خبره صحیح ده هي ان تاسو قرهون کچری ورته تاسو زخم فقد مکل قوم قرهم مثله یقینا نسدل قوم د کافر ته تکلیف او زخم پشان ده ان تاسو په وخت کې تاسو نه شهیدان وشو کنه منګه دوه روایت ذکر کړو یو کې وي نه نام صحابه شهیدان شو 93 انصار او شپږ مهاجرین دیم قول لري چې 70 صحابه شهیدان شو 64 انصار او شپږ مهاجر هو دل کله ایامو ما الله تاسو ولې په بدر کې کما کوترا کړی و خیال دې تاسو داغي مشران نو وجري سر واتل کلا یامو نو دا ویلوها بین الناس دا ورځې دې منګه اړو راړو په ما بین د خلکو کې هغه ابو سفیان چې کله تللی دی او هرقل ته تاسو نه کوي او د نبی رسول الله متعلق امام بخاری اولنی روایت کې ذکر کوي بد اولوه کې حدیث هرقل کې د حدیث تقریبا ټول تاسوونه کړی دي یو تاسو ته دا کړی دی چې تاسو د دې تر جنگ راغلي دي کنه هغه ورته ویلی واو وای څنګه جنگي وای کله غیوګه ټکلې منګه وګټو هغه ول دغه څه پروګرام دی دا د بوکی مثالی کله ډکه راخیږي او کله څه راخیږي نو ول دغه څه دا د صحیح پیغمبر علامه ده چې کله به چې سختم راځي او کله به څه ګټل وليعلم الله الذين دویم علت او د دې لپاره چې الله جدا کیا کسان آمنو چې مؤمنان دي ويتخذ منكم شهداء او واخر استاسون شهیدان والله لا يحب الظالمين الله مين نه کوي د ظالمانو سره وليمحص الله الذين امنوا د دې لپاره چې الله تعالی خالص کی هغه کسان چې مؤمنان دي ويمحق الكافرين او ختم کی کافرانو دای نور علتونه دي چې شکست ولې راغې الله په کې کارو کوټه معلومه کله کله خودسي کنه په پیدا کې په دې ارڅ ملګری هغه چې کله دې تکلیف کې ملګری شاعر وایي کنه اذا تكون كريهه ادعى لها اذا تكون كريهه ادعى لها واذا يحاط الحيط يدعى جندب وکله چې جنگي نو به ماته خلک आवाज کوي ولکله چې الواغانې په خې کې نو به جندب کا ته خلک आवाज نه کوي صحیح ده
نو پراته کی یو ملګری دی او سخت کی بیا بل ملګری. نو ځکه فرمایي چې دا الله مؤمن خالص کوي چې مؤمن خالص پاتې شي او په جنگ سره خلوص راځي. نور خو پر وخت سره مسلمان د نصابي بل داري د جنت ته بغیر د تکالیف وتللو نشته. حدیث راځي او تاسو وایي دا خلک وایي کنه وای دا خو د لاندې خواړو خیرات نه دي چې کنه دا به تاسو پته کې څنګه مثال دی پوښتې ولکه مسله دا ده چې نبی علیہ السلام حجبت الجنة بالمکارم جنت ته کوم پرده او دیوال چار دیواری لګېدلې ده هغه د تکالیف ده نو تکلیفونه به برداشت کینو الله به تعالی کولو شي نه به چار دیواری شي ولو شي. او حجبت النار بالشهوات ور په شهوات او خواهشات باندې سره پټ دي. عام حاصلتم احتاج خیال کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت دننه شي جنت ته ولما يعلم الله الذين او لا نبي داخل الله کسان جاهدوا منكم چې جهاد کړه د تاسو نه ويعلم الصابرين او لا نبي داخل مضبوط خلق په دین کې صابر چې په دین باندې مضبوط ولای هغه صابرین وي. الصابرین علی الجهاد مفسرین معنا کوي ولقد كنتم تمنون الموت یقینا وی تاسو چې تاسو مستلو مرګ لرا بای صحابو په ارمانم کړو کنه ارزو کړو د بدر نه پاتې شیو نو ویل کې دازل د دې مقراله نو زبر خپل بادری الله ته خیمه پیدا ارمان الله تاسو ارمانونه کولو نو ارمان مې دل پورا کړه پیدا نو دا بل علت شو. یقینا وی تاسو تمنون الموت چې تاسو ارزو کوله د مرګ غوښتلو مو مرګ لرا من قبل ان تلقوه مخکې د دې نه چې تاسو ور سره ملاو شوي فقد رأيتموه یقینا تاسو ولید د مرګ لرا وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل یو سوچ قد خلق من قبلكم یقینا تیر شوی د مکه تاسو نه سنن طریقې د عذاب وسیرو پلار دیو ګرځي پزماکه کې وانظروا ګورئ کې بکان عاقبت المکذبین درنګ شانجام د دروژنو هاذا بیان للناس دا بیان د پاره د خلق او هدن هدایت ده وموعظه للمتقین او نصیحت ده د پاره د متقینانو ولا تهنوا سستی مکوي ولا تحزنوا مغم جن کېږي وانتم لالون او تاسو چت خلق ان کنتم مؤمنین بچره تاسو مؤمنان ایم سستم قرهم بچره ورسه کی تاسو ته تکلیف او زخم فقط مسل قوما یقینا نسدل قوم د کافر تا قرهم مثلو زخم پشاند دي وتلک الايام دا ورځې نو دا ویلوها منګه آړو دلرا بین الناس پمند خلقو کې وليعلم الله الذين آمنوا د دې لپاره چې الله جدا کیا کسان چې مؤمنان دي ويتخذ منكم شهداء او واخل استاسو نگواهان شهیدان والله لا يحب الظالمين الله مين نه کې د ظالمانو سره ولي يمحص الله الذين آمنوا د دې لپاره چې خارج کې الله کسان چې مؤمنان دي ويمحق الكافرين او ختم کې کافران. ام حسبتم احتاسو خیال کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به دننه شي جنت تا ولما يعلم الله الذين او لا نبيت ذاکریا کس الله کسان جاهدوا منكم چې جهاد کړي تاسو نه ويعلم الصابرين او نبي ذاکري صبر کوونکی. ولقد كنتم تمنون الموت یقینا وی تاسو چې غوښتلو مو مرګ لرا من قبل ان تلقوه مکه د دینه چې تاسو ور سره میلاو شوي فقد رأيتموه یقینا ولید تاسو مرګ لرا وانتم تنظرون او تاسو ور تکتلو. واخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الاستاذي والمنفعه لا اله الا الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ان كنت كتبتنا اشقياء فامحوه واكتبنا سعداء، وان كنت كتبتنا سعداء فاسقطنا فانك تقتنا تشاء وتسقط وعندك ام الكتاب. وصلى الله